الرحیم مختصر القدوری سیزن 2 سبق نمبر 8 صفحه نمبر 100 ومن باع عبدا که یو سړي غلام خرڅ کوی په دې شرط باندې غلام در خرڅومه على ان يعتقه المشتري چې ته بیا زدایي مشتری صاحب او یدبر مدبر به نه جوړی او یکاتب یا مکاتب به جوړی مثلا داسې وي یا او باع امتن وینځه خرڅ کړل اور باندې خودي د پاره خرڅون دا ماته ډېره ښه وینځه وکنه بې خرڅه نه کې على ان یستولدها ام ولدات نه جوړه کی فالبيع فاسد دا بیع فاسد دا ولی دی که تا شرطونه لگی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی دسی بیان منع فرمیلی تشبا که شرط لگولی شی شرط فاسد تا پا کی کار نشته زدی چه که اغا مرزی ده وکذالک هم دی کشان دی لو باع عبدن یو سړی د غلامی خرڅ کو چې در بنی خرڅو معذرت صاحب خلای علی ان یستخدمه البائع شهرا چې زه به دا یوه میاشت ځان ته خدمت کې استعمالومه بیرنه اله بوزه کنه او دارن کور خو مې در خرڅ کو کنه علی ان یسکنه البائع مدتا معلومتا بایي صاحب به پکې لږ اوسي بیا اله تا ته درکوي او علی ان یقرضه المشتری درهما یا مشتری به ما ته څه درهم رکوي قرضې کې اله درته دا شی در خرڅومه یا او علی ان یهدیه له ما ته به څه هدیې کې رکوي ما ته به موبایل خلی ما ته به څه رکوي هدیې کې نه کېږي دا منع ده ولې داسې شرطونه ورکې نشته ومن باع عینا که یو سړي یو شی په جا باندې خرڅ کړو علی الله یسلم الی راس شهر یوې میاشتې پرې نه دیر کوم خیر د مور سره شوی مور پرې زړه خوشحالي فالبیع فاسد دا بیع فاسد ده دا ورکې کوم زینراله میاشتې پرې تا سره ایښی شی ډایرک رکوا باسه ومن باع جاریتا که یو سړی ده هغه وینځه خرڅه کړله او دابتن یا جانور خرڅ کو الا حملها خویل چې د حمل در باندې نه خرڅومه کنه فسد البيع دا بیع فاسده شوله اوس دا بیع نه کیږي ومن اشترى ثوبا یو سړی د کپړای واخیستله په دې شرط باندې د نخلمه على ان یقطعها البائع چې بایي به څه کوي کټ کوي بیا رته ویخیتو کمیس نرته کمیس به نه ګنډي او قبان چغاب رته جوړی الی د نه اخلمه یا او نعلن چپل جوتای ګړی تینا واخسته علی ان یحذوها یا علی یحذوها الشالا یحذوها چې بای څه داغه به ماته پکې څه لګی چمړه به لګی رته جوړوي به او یو شریکا ماته به تسمی پکې لګی فالبیع فاسد دا بیع هم فاسد شوا والبیع الی النیروز نوروز دا دی یهودیان مجوسیان ول خپل دونه دی والمهرجان اندسی مهرجان ورځې پرې بیه وکړله نوروزه پرې دا نه کېږي که پېژندلی نه و صوم النصارى چې کومې ورځې صوم النصارى انګریزانو روژې ورځ وي و فطر اليهود یهودو فطر ورځ وي نو موږ ته څه پاته ده چې کمې ورځې بني دا هغه ټیم کې فاسد ده اذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد چې کله بایتي مشتری نه پېژندي نه د شیطانیټي مدت اجل بینول بیا منازعت ته سړی بیایي ځکه دا فاسد دي همده شان دی ولا يجوز البيع د شي ته بیان جایز یې به د سره کوم الحسواد چې کله ترشلی کیږي او غبال کیږي و دیاسي غبلونه کیږي خلدانی وباسي او فصلونه کیږي لاو کیږي نو څه پاته لګي کله بلونه شروع کیږي کله به ترشل شروع کیږي والقطواف یا کله میوي انګور کټ کیږي څه پاته نه لګي وقدوم الحاج یکم ټیم کې حاجیان رسی کله څه پاته لګي مخ کې بروشي دی پرې زر بروشي فین تراز ویا ترجمه وته نن نیمه سی پرا وکړه صحیح ټیک نو د پیډیا سلی صحیح نیمه و دیګه ټکی وکړه نیمه باندې کې وکړه واسه ما ته نن وکړه ٹھیک شو ان شاء الله خدوی څه دغه ټیمو پرې خو به نشي کول کنه خو په ان تراز ویا ک دوړ رزي شو به اسقات الاجل سیر دغه نیټه مو ختمو قبل یخذ الناس په الحسواد خالق یا لاو نه د شروع کړه و دیاسي غوبال نه د شروع کړه وقبل قدوم الحاج حاجون رتل نه مخ یو چلو پرې دا خبره چا بس پلان کې ټیم ته بي وکړو جاز البيع دا بیع بیا جائز ده وإذا قبض المشتري المبيع سکله مشتری مبيعه قبضه کی کوم خسته شوه شاید خرڅ کړه شوه شای په البيع الفاسد بیع خو فاسد وکنه خو دل شل رويخله بامر البای بای وتیلیو
اجازت کړو وفي العقد عوضان او په عقد کې دا دواړه عوضونه چې مبيعات سمند كل واحد منهما مال فاسد شي نه او باطل ملک المبيع دا سړی یا ملک المبيع د مبيعي مالک شو ولازمته قیمته قیمت ور باندې روغلو لازم شو ولكل واحد من المتعاقدين فسخه خو په کار دا د هر متعاقد او بای مشتری ته چې د شی ته بیا فاسد کی بیا فاسد ما کوي فإن باعه المشتري كمشتري دا شی بیا مخته خارج کو نفذ بيعه دی ول بیا بیا نافذ شو مخته خامخته صورت د تخای کله خال چال کوي یو بیکاره شای خرڅیږي نه به سره خشای ملوي سیاره کا خشای نه خل د بیکاره بو سره خو مخو خالي خو کله به بيخي باطل شای پکې راوالي بیا څنګه طریقه ده وسمدا خای ومن جمع بین حر و عبد کی وسړي بلتی چې دا آزاد او غلام در باندې خرڅو ما دواړه برنه اخلي غلام نه در کوم د شي آزاد نه اخلي وسره او شاتن زکیه او میتتن یوازا عذاب شي د بل مردار د دواړه برنه خالي بطل البيع فيهما دواړو کې نه کیږي ولی د کې د کوم شاید د دې قبل والد پر شرط پاسې د پکې لګولې مردار شایب هم قبلې ومن جمع بين عبد ومدبر کای سړي دوا شان خرڅ کیو عبد بل مدبر غبد دا وبين عبده وعبد غيره خپل غلام او بل غلام خپل سره خرڅ کو صح البيع في العبد بحصته من الثمن کوم صحیح غلام دغه کې خو بیا وشول خو د بل پر دي کې نه کیږي مخته کسي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقاید جهان من فرمایلی د عن النجش چې نجس بنه کې نجس شتل شي یو شاید سړی خرڅوي نه او بل سړی خلی نه یا خرڅوي د بل نه خلی خو اسیرو شي مانس کې ریټونه خیر زبې د ندري زره کې وخلمانس کې 2000 شاید د پر شي د بل سړی په ورتیس کې دوسرے کو اکسانی کے لیے زیادہ قیمت بتانا دی بل چاہتی زوال د پر زیات قیمت خیال وان الصوم على صوم غیره یو سړی قیمت بنی بل سړی پیشکش کوي دا معنی ده یو سړی لګیا د غیز درې زره کې خنه بل کیو ته زو د نظر کې وخله ته مانس کې مار او زړ ډوکا ما جوړېګه کباب کې کنه د سړی د خپاتوب رسیږي یا یو سړی د بل سره رزيده په بیا بندار کې رزي رزب زیاتې روپۍ درکندي سره بل سړی زړه متي کې دل شکنی کیږي وعن تلقي الجلب اند سیمنه فرمیلی دا څکلا کاپلا رسی سامان وروړي شیان وروړي نکاسون بلیاري ته نور وځي سلیاري کې ونه وخري بلکې بازار ته شهر ورسیږي له بخاله وعن بيع الحاضر للبادي اند سیمانه دا څه د شهر ولا سړی وی کلی ول سړی ته ست د سامان پرې د زبې د خارج کند سیما کوي ویلې شوای زر خارج کی کنه کلی ول سړی او کته پرې د ته خپل منمانی ریټ کې به خرڅای اندشه ته مکرو ده والبيع عند اذان الجمعه جمعه زنوشي د ماسه لګیاوي وكل ذلك کرو دا مکرو دي ولفسد بالبيع بيع سره خرابيږي نه خډر بیکاره کارونه دي مکرو دي ومن ملک مملوکین صغیرین کایو سړی د دوه غلامونی وخستل واړو احدهما ذو رحم محرم من الاخر دوړه دی بل نه دسیو سنیکوخي سره کې نه کیدل دوړه جل کوي یو جل کوي یو ورکو یا دوړه ورکیو لم يفرق بينهما دسی نه کوي سيو خارج کی بل پری دی جدای بنر ول دوړه بخرسي وكذلك اذا كان احدهما كبيرا والاخر صغيرا یا یو ورکی غاټي بل ورکی وړو کوي دا بنه خرسي ونه ویلې زکه صدا کاټه پرې دی واړه ول زړه راټاوي فین فرق بینهما کایو خارج کی بل پری دی بیا خو جدا شو کنه یو به وسره بل سره کوری هداله کده مکرو ده او کیدا شي قیامت رضی خدای پاک دا سړی بیا جدا کی خپلوان نه وجاز البيع بيع جائز ده وان كان كبيرين کبه دوړه غاټ وی کنه فلا باس بالتفريق بينهما بلا خرڅوالي ګونه نشته ځکه کټه سړی ډاډاوي اغه زړه ډاډولې ته ضرورت نه وي